یو ورور پوښتنه کړې وه چې آیا په شریعت مقدسه کې تعویض کول څه حکم لري؟ آیا روا دی او که نه؟ د دې مسلې جواب دا دی چې د تعویض دپاره په شریعت مقدسه کې 3 شرطونه دي. اول شرط دا دی چې انسان به تعویض د یو جائز مقصد لپاره کوي. دویم شرط دا دی چې تعویض به په داسې الفاظو باندې نه وي مشتمل چې په هغه کې کفري الفاظ یا شرکي الفاظ لیکلي وي، بلکې داسې الفاظ به لیکي چې د هغه په معنا باندې څوک پوهیږي. او دریم شرط دا دی چې تعویض به مؤثر بالذات نه بولي. د ده مطلب به دا نه وي چې زه په دې تعویض باندې جوړیږم، بلکې دا تعویض به د هغه مقصد دپاره د هغې ناجوړۍ دپاره صرف یو سبب بولي، مؤثر بالذات به نه بولي. نو که چیرې دغه 3 شرایط ورسره لحاظ وي، دغه 3 شرایط وي کې بیا تعویض کول په شریعت مقدسه کې روا دی.